بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ سبا کې منصوباتو کې د ان اسم یعنی د حروف مشبه بالفعل اسم څه حکم ده او د غرنګي د لاین فی جنس څه حکم ده. د پیره د ان اسم بینوي فصل اسم ان واخواتها هو المسند الیه بعد دخولها نحو ان زیدا قائم. دای چې د حروف مشبه بالفعل چې کوم اسم ده اغابو منصوب وي هو المسند الیه بعد دخولها قید مخک وضاحت میجه کړه په داسې طریقې سره چې مقصد او مطلب یې دا ده چې حروف مشبه بالفعل هو چونکه په مبتدا خبر باندې داخليږي او مبتدا مسند الیه وي او خبر مسند وي دیو جنا د ان چې کله په مبتدا خبر باندې داخل شي به مطلب دا نه وي چې مبتدا خو د پیل نه مسند الیه و خبر د پیل نه مسند و بلکې د ان دا کمال دا چې په مبتدا خبر داخل شال اوس چې مبتدا تمیج مسند الیه یایو اغاب د مبتدیت دی وجنه نه وي یایو بلکې اغاب د ان دخول دی وجنه میږي چې دا اوس مسند الیه دو په دې کې نور وضاحت نشته. دا دویم فصل دا خو په شروع کې مصنف رحمت الله علیه ټول منصوبات چې بینول نو کله به وی چې خبر وکانا کله به وی چې اسم ان خدل د چې کله لاین فی جنس تروغال نو مصنف رحمت الله علیه طرز بدل کړ چې المنصوب بلا التي لنفي الجنس. اخی مطلب دا د طرز بدلولې چې د لاین فی جنس اسم اغا اکثر چې وی اغا منصوب په دی وجه باندې نیوي چې دا د لا دی وجه نسب پرغلی بلکې مبنی بر فتحه کله کله سی کله رفع حالات کرسی هغه ټول مخکې د وضاحت بیانې. مصنف رحمت الله علیه دغه وهم لري کار چې چیرته داسې عبارت ضروره چې اسم لا التي لنفي الجنس نو دینه به دا وهم پیدا کیږي چې ګویا د لاین فی جنس اسم هغه هر وخت چې منصوب وي د لا د وجنوي او همیشه به د لا ولا اسم هغه منصوب وي بلکې حقیقت دا نه ده ځکه دغه طرز بدل کاړه. اخینه پس ته په دې کې دا خبره کوي چې هو المسند الیه بعد دخولها نو مقصد دا د پکې چې دغه ان د لا نفی جنس چې کله په اسم باندې داخل شي او اغا مسند الیه وي نو اغا د مبتدیت دی وجنه یعنی مبتدا دی وجنه مسند الیه نه وي بلکې اغا د لا د دخول دی وجنه مسند الیه ګرځي. اخینه پس ته دا چې یلیها نکرتن مضافتن تاسو د کتاب نه مخ کې هټ کر پوسر وکسوي سو صورتونه زدا کوي او ان شاء الله بیا کتاب کې په مثالونه کې اجرا او کوزدا ومشي آسان سو شرطونه ته بیانو ډایرکټ. اول شرط دا ده چې لاین فی جنس چې کله په کوم اسم باندې داخل شي دغه اسم او د لاین فی جنس په مانس کې بو فاصله نه وي پیوست وي. دویم شرط دا ده چې دغه لاین فی جنس چې په کوم اسم باندې داخله وي دا بو نکراوي. دریم شرط دا ده چې دا بو مضاف یا شبه مضاف وي. چې کله دغه درې شرطونه پکې موجود وي نکراوي پیوسته وي او مضاف شبه مضاف وي نو په دې صورت کې به د لاین فی جنس اسم اغا منصوب ویل شي. لکه د لاین فی جنس مثال چې اغا پیوست وي او نکراوي لکه لا غلام رجلین فی الدار نو دلته کې لاین فی جنس ته په غلام باندې ارداخل ده غلام نکرادو خو مضاف هدا اضافت شو د رجلین رجل طرف ته نو په دې صورت کې او په غلام باندې د نسب ولا اعراب ویل شي. یا چې کله مشابه ته مضافي لک لا 20 درهما فی الکیس نو نشته درهم په جوب کې دلته 20 لفظ کیم دا 20 درهما دا ممیز تمیز اغاب بیا لاین فی جنس ولا اسم جوړیږي او په حالت نسب کې بوي ځکه چې مضاف یا شبه مضاف چې کله د اسم روشي نکراوي په دې صورت کې فاصله هم پکې نه وي نو دا لاین فی جنس ولا اسم بو بیا منصوب ویل شي. دویمه قاعده دا دو چې کله د لاین فی جنس نه بعد کوم اسم روشي اغا پیوست وي نکراوي خو په لکه میجه دریم شرط لګولم چې مضاف یا شبه مضاف وي. په دغه دویمه قاعده کې دا ځکه چې مضاف شبه مضاف ونی بلکې مفرد بوي نو دې حکم دا دی چې دا به مبني علی الفتحه یعنی مبني بر فتحه بوي یعنی دلته چې کیمه فتحه سي هغه به د مبنیت دی وجنوي خو دلته کې مبني علی الفتحه مطلب دا ده چې دا په علامات رفع سره فتحه پرسي.
سوري علامات نسب سره به دا فتحه وي، یعنی لکه مسلمین مسلمینا جمع او تسنیه به په دغه صورت کې هغه داخل وي. لکه لا رجل فی الدار، دلته کې لا یعنی فی جنس هغه په اسم باندې داخله د هغه نکره ده خو مفرد ده، مضاف شوی مضاف نه ده، یعنی اضافت نه ده شوه، نو په دې صورت کې به دا هم مبني بر فتحه وي شي. خو درېمه قاعده بیانوي. اوله قاعده څرنګه شوله چې کله لاین فی جنس په کوم اسم باندې داخله وي او هغه اسم سره پیوستي په منځ کې فاصله نه وي، اسم او د لا په منځ کې نکره وي مضاف یا شوی مضافي، د صورت کې بو نسب د لاین فی جنس په اسم باندې ویل شي. دویمه قاعده دا شوه چې کله د لاین فی جنس نه بعد اسم روشي نکره وي او پیوستي وي سره خو مضاف شوی مضاف نه بلکې هغه مفرد وي، دا مبني بر فتحه وي. درېمه قاعده دا ده چې کله د لاین فی جنس نه بعد اسم روشي هغه که معرفه و که نکره وه، نو د لاین فی جنس او د دغه اسم په منځ کې فاصله راغلې وي، نو په دې صورت کې بیا رفع ورباندې ویلی شي. خو وسره به یو اضافي چار دا کوي چې د لا تکرار بوره او وسره به د اسم ها تکرار ری هغه مخکې میجه وجه بیانو چې د لا تکرار دې پوره دا چې نفي کې تاکید روشي او د غرنګي د اسم تکرار دې پوره دا چې جواب د سوال موافق شي. لکه څنګه یو کس سوال وکي زید فی الدار ام امر، چې په کور کې زید دا که امر ده، نو تو په جواب کې وته چې لا زید فی الدار ولا امر، نو دې صورت کې او په لاین فی جنس اسم باندې هغه رفع ویل شي. وضاحت هم جواب کړ چې لا تکرار به دې پوره چې نفي کې تاکید پیدا کی او اسم تکرار به دې پوره چې سوال یعنی جواب د سوال موافق روشي. په دې صورت کې وبرفه میشه ځکه یایو چې لاین فی جنس اصل کې واضح بیسیکلی دا یو ذکرای دې پوره دا چې دا بو د نکره صفت نفي کوي. نو چې کله اوس دلته معرفه روغله یا نکره روغله خو په منځ کې فاصله دو، نو په دې صورت کې لا عامل هغه ضعیف شال، چونکه لاین فی جنس هغه خو په مبتدا خبر باندې داخليږي، نو چې کله عامل ضعیف شال عمل یې ضعیف شال، په دې صورت کې ودا باندې بیا خپل د مبتدا خبر ولا چې کیم اصل عمل و یعنی اعراب و چې هغه رفع صورت و په دې باندې بیا رفع ویل شي. نو خلاصه د سبق دا شه چې کله لاین فی جنس په کوم اسم باندې داخليږي نو درې صورتونه به وي، درې حالتونه به وي. اول صورت اوله قاعده دا شوه چې لاین فی جنس په کوم اسم باندې داخل وي، دغه اسم بو د لا سره پیوست وي، فاصله و پکې نه وي، او دغه اسم بو نکره وي، او دغه اسم بو مضاف یا شبه مضاف وي. چې کله دا صورت وي نو دې صورت کې به د لاین فی جنس اسم هغه منصوب ویل شي، لکه لا غلام رجل فی الدار. دویمه قاعده دویم صورت چې کله د لاین فی جنس اسم هغه د لا سره پیوست وي، فاصله پکې نه وي، او دغه اسم نکره وي خو مضاف شوی مضاف نه بلکې مفرد وي، یعنی دا صورت مفرد تسنیه جمع ټوله ته شامل ده، نو په دې صورت کې مبني بر فتحه یعنی مبني علی الفتحه وي. مقصد دا ده چې د فتحه چې څومره علامتونه دي هغه په صورت کې بودا باندې نسب ورتللی شي. دریم صورت دا ده چې کله د لا او د اسم په منځ کې اسم خپله که نکره وي او که معرفه وي، خو چې فاصله روشي په دې صورت کې بیا رفع ورباندې ویلی شي، یعنی لا زید فی الدار ولا امر. خو په دې کې به مو مخکې وضاحت ته وکړ چې د لا او د اسم تکرار به کوي. د لا تکرار به د نفي تاکید دی پروي، لا زید فی الدار ولا امر، یعنی نه خو زید شته په کور کې او نه خو امر شته، نفي دو پکې چې یو ه نشته. او د غرنګ د اسم تکرار د بعد کې امر اړل دي پروي چې جواب د سوال موافق شي. لکه سوال داسې شو چې زید فی الدار ام امر، چې په کور کې زید ده که امر ده، نو جواب به توشل چې نه خو زید ده او نه امر ده، د تکرار دي پورا. شا ترجمه ته وکسوي. فصل اسم ان و اخواتها، د ان چې کوم اسم ده یا د غرنګ چې د ان کوم اخوات دي مشابهات دي حروف مشبه بالفعل، د هغه اسم هو المسند الیه، دا بو مسند وی بعد دخولها د ان یا حروف مشبه بالفعل د داخلولنا بعد، نحو لك ان زیدا قائم. فصل المنصوب بلا التي، منصوب اغا چې د لا دی وجنا منصوب وی، خو لنفي الجنس اغا لا چې د لا د نفي جنس ته پر روشي. هو المسند الیه بعد دخولها، دغه اسم چې لا پر داخله شوی وي او دا منصوب وي،
دا به مسند الیه وي خو د لا د داخلولې نه بعد یلیها نکرتن ادیز نو سواله قاعده بیني چې دغه اسم چې راغلی وي د لا نه بعد دا به یلیها پیوست وي سره متصل بوي نکرتن نکرا بوي مضافتن او مضاف بوي لکه لا غلام رجل فی الدار په دې صورت کې د لا نه بعد چې د کوم غلام لفظ راغله دالته نکرا هدا پیوست هدا د لا سره فاصله نشته پکې او مضاف ته رجلین ته اضافت شوه ده او مشابهن یا بدای مشابه د مضافی لکه لها نحو لا 20 درهمن فی الکیسه نو دلته کې 20 درهمن دا شبه مضاف ده شبه مضاف مې مخکې هم وضاحت کړو چې شبه مضاف ایته ویل شي چې لکه څرنګه مضاف بغیر د مضاف الیه ملاول نه چې مضاف الیه سره ملاو نه وي نو دا معنا پورا نه ورکوي نو د غرنګ د شبه مضاف حدث وي چې کله د پس بعد کې دویم لفظ نه ورغله نو تر هغه رسید د معنا هغه پورا نه وي لکه یا طالعا جبلن اوس جبلن چې پس ذکر نه کې نو طالعا ای خاتون کې اوس دا خاتون کا عام د په هر څه باندې چې څوک کیږي هغه ته ویل شي او چې جبلن مثلا ذکر کې نو اوس معنا پورا شو چې غره باندې خاتون کې دغه رنګ لکه لا 20 درهمن دلته ممیز تمیز دی بیا اسم د لا جوړیږي نو 20 درهمن لکه ته وای چې لا 20 نشته دا اوس 20 څه شي نشته دي کې هر شی هغه داخل دی شي او چې درهمن لفظ وای نو معنا پورا شي چې درهم دا 20 نه مراد ده مخکې فإن كان بعد لا کچرته د لاین فی جنس نه بعد نکرتون نکراوی مفردتون خو مفردوی تبنى على الفتح په دې صورت کې دا مبني بر على الفتح وی نحو لك لا رجل فی الدار په دې صورت کې رجل لفظ دا د پیوست حد د لا سره نکرا حد خو مضاف شوی مضاف نه ده بلکې دلته مفرد ده په دې صورت کې دا مبني بر فتحاوی او کان معرفه یعنی یا دغه د لا نه بعد چې کوم اسم مرغلوي دا معرفاوی او نکرتن یا نکراوی خو مفصولا بینه و بین لا دا د لا او د دغه اسم په مانس کې مفصولا فاصله راغلی کان مرفوعا نو دی حکم داده چې دا به مرفوعي ويجب التکریر لا مع اسم اخر نو دی ټیم کې واجب دی چې د لا تکرار وشي سره د دویم اسم ان د بل اسم تقول لك لا زید فی الدار ولا امر نو دلته کې د لاین فی جنس تکرار وکس په دې مثال کې دوا ځل غلا ده د غرنګ د اسم هم مثال دوا ځل غلا د ګمیره سبق کې مخکې وضاحت وکړ چې لاین فی جنس اسم تکرار د لاین فی جنس تکرار بو د تاکید دی پرې او د اسم تکرار بو د دې پرې چې جواب د سوال موافق شي ولا فی رجل ولا امراه دا د نکره ولا مثال ده چې هغه کې فاصله غلې وینه کراوي هو فاصله غلې وي